अस्सलामुअलैकुम मलगरो जिम्बाब्वे टी10 लीग लाहौर कलंदर टीम دربن कलंदर ګټل دی خو د حیرانۍ خبره پکې دا راځي چې حضرت الله ززای چې د خپل ټیم د افغانستان ټیم کې هغه آوټ اف فارم دی او آصف علي چې د پاکستان په ټیم کې آوټ اف فارم دی هغه په دغه لیګ کې ډیر ښه پرفارمنس کړی دی تاسو له سکرین باندې ښکاری هم جی مین اف دی میچ کوم دی حضرت الله ززای راغلی د فائنل مین اف دی میچ حضرت الله ززای په سیمی فائنل کې هم حضرت الله ززای او آصف علي ډیر ښه بیټینګ کړو او په فائنل کې هم ډیر ښه بیټینګ کړی ترو د ټورنمنت دا دوه کلاړیان چې کوم دي د خپل ټیم د پاره د ډیر میچونه په دې ټورنمنت کې خپل ټیم د بارا ګټلې دي چې دای په پرفارمنس باندې به هم خبره کو د فائنل میچ مکمل سکور کارت به سره هم شریک کوم سکور کارت طرف ته راځو تاسو په سکرین باندې ښکاري ټون نه پهلا بیټینګ چې کوم دی جوهانسبرګ بافلوس کړی دا محمد حفیظ ټیم دی چې دای 127 رنونه کړی دي په لس اورونو کې او سلور کلاړیان یورتي حفیظ وګورئ 32 رنونه کړی په 14 بالونو باندې ټام بانټن په 17 بالونو باندې 36 رنونه کړی دي ویل سمیت په 3 بالو باندې 15 رنونه کړی دي یوسف پټان په 14 بالونو باندې 25 رنونه کړی دي بوپارا په 10 بالونو باندې 22 رنونه کړی دي مدویره په 3 بالونو باندې 2 رنونه کړی دي تاسو کو چره دا کلندرز دربن کلندرز بالینګ وګورئ دربرز کلندرز اټو نه بالینګ چې کم دی د اکانومي لحاظ سره هغه عظمت الله کړی چې 1 اوور 8 رنز ور کړی دي او یو وکټ هم ایستلی ده نور که تاسو ګورئ برډ ایونز هم یو وکټ ایستلی ده جورج لینډ هم یو وکټ ایستلی ده او طیب عباس کوم دیغه هم یو وکټ ایستلی ده اوس کړه دربن کلندر موږ بیټینګ وګورو د آصف علي او د حضرت الله ززای بیټینګ که تاسو دې کې وګورئ نو حضرت الله په 22 بالونو باندې 43 رنونه کړي چې سلور پکې چکې شامل دي او یو پکې چوکا شامل ده بل ټام سیفورد چې کوم دی په 14 بالونو باندې 10 رنونه کړي دي درې چکې دوه دي انډری فلیچر 29 رنونه کړي دي او آصف علي په 9 بال باندې 21 رنونه کړي چې دوه پکې چکې شامل دي د ویډیو مقصد مې صرف د زیمبابوے ټی10 لیګ فائنل سکور کارت تاسو سره شریک کولو او بل د آصف علي په پرفارمنس باندې او د حضرت الله ززای په پرفارمنس باندې ځکه دای په خپل ټیمانو کې آوټ اف فارم دی دای داسې ښه پرفارمنس نه ورکړي دای نه خپل چې کوم مطلب د افغانستان کرکټ ټیم فیس چې کوم دی هغه د حضرت الله ززای پرفارمنس باندې حضرت الله نه خفه دي او بل طرف ته آصف علي نه هم د پاکستان کرکټ ټیم فیس چې کوم دی په دې وجه خفه چې دای میچ کې پرفارمنس نه کوي او په دې ټی10 لیګ کې دای دواړه ډېر ښه فارم کې ډېر ښه بیټینګ کړی دی خپل ټیم د پاره ډېر ښه میچونه ګټلې دي د حفیظ د ټیم بالینګ که تاسو ګورئ حفیظ 2 اوور 29 وکټ یو هم نشته صرف 2 وکټ ایستل شوی دی هغه هم عثمان شینواری ایستلی دي 2 اوور 15 رنونه ورکړي دي او 15 سوري 2 وکټ ایستلی دي نو دا مکمل سکور کړو تاسو سره مې شریک کو د ویډیو شیر کول مقصد تاسو لال ډیموي چې حضرت الله ززای او د آصف علي په بیټینګ باندې دی په پرفارمنس باندې خبره معقوله ځکه افغانستان کرکټ ټیم فیس چې کوم دی هغه د حضرت الله ززای په پرفارمنس باندې د پاکستان د افغانستان کرکټ ټیم کمیټي کما سلیکشن کمیټي د غي نه هم خفري او د افغانستان کرکټ ټیم نه هم په دې وجه خفري چې حضرت الله ززای پکې پرفارمنس نه کوي او د ډېر زیات موقع ملاويږي اوس د راشد خان یو انټرویو هم د دې حواله سره راغلی و چې حضرت الله ززای یو خپل د مخ کې ډېر ښه پرفارمنس کړی دي خو اوس چې کوم دی بعد ټایم کې انسان سره لک نه ورکوي قسمت ور سره سات نه ورکوي نو په هغه به ډېر وزر راشي دا یو شړغونته ویډیو و د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې مرګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام